السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها یا ارحم الراحمین. یا الہ العالمین دا ختم په خپل درگاه کې قبول او منظور کې. الله د قاری صاحب څخه خطا غلطي شوي یا د اوریدونکو نه پکې څه کمې بېشی ګستاخي شوي، الله ته ورته معافي وکړي. رب العالمین په خپل درگاه کې قبول او منظور کې. او نن د دې ختم په موقع چې دا څوره مسلمانان رونه مشران کشران ستا دې کور ته رب راغلي دي، الله دې ته دواړو جهانو خیر او خوشحالۍ ور نصیب کړي. د دې ټولو مشکلات حل کړي. خدای په زړونو کې کم حاجتونه ارمانونه دي، کم ضرورتونه دي، الله ته ور باندې ښه عالم په پوره کولو باندې ښه قادر. الله د ټولو ضرورتونه حاجتونه د خپلو خزانو د خیر او د رحمت نه برابر کړي. الله دا رمضان دا برکتونه مونږ ته را نصیب کړي، د قرآن برکتونه مونږ ته را نصیب کړي. خدای دا موسم لږ یخ کړي، رب العالمین د رحمت باران په قدر د حاجت راووري. الله تعالی دا باقی روزې راته اسانې کړي. الله مونږ جزان یو کمزور یو، رب العالمین د رحم کرم معامله را سره وکړي. مونږ د خپل قهر او د غضب نه وساتي. رب العالمین د چا اولاد نشته نیک عمل اولاد ورته ورکړي، د چا چې اولاد شته دینداران صالحان یې کړي، د چا نارینه اولاد نه وي الله نارینه اولاد ورته ورکړي. الله د چا نور څه مشکلات دي حاجتونه د خپلو خزانو نه برابر کړي. وفات شوي مسلمانان څومره چې دي الله بخښنه ورته وکړي. مریضان مسلمانان څومره چې دي الله صحت کامل عاجل ور نصیب کړي. قرضدار د قرض د غم نه خلاص کړي، بې ګناه بندیوان د بند نه خلاص کړي. دشمنۍ زموږ په دوستۍ سره بدلې کړي، بغض حسد زموږ په محبت سره بدل کړي. یا الله پاکه میاشت ده، پاکه شپه ده او دا پاک ځای دی او الله ذوالجلاله دا اودس په حالت کې خدای دا ستا جزان فقیران ګناهګار تورمخي ستا په دربار کې د کچکول پشان مات کچکول پشان لاسونه ستا په دربار کې اوچت کړي دي. الله که ته راځره که ته موږ ته ووایه چې اخسئوا ولا تکلمون، ته رکشه او کورشه، نو خدای ستا مخلوق خو ستا د عبادت دپاره نورم ډېر دی او ستا د ستایلو او ستا د لویه بیانولو نورم ډېر دی. خو خدای زما خو بل معبود نشته، خدای زما خو بل اله نشته، زما خو بل در او بل دربار نشته. زه به چا ته لاړ شم، زه به کم دروازې ته لاړ شم، زه به کومه دروازه وټنګوم. یا الله د رحم کرم معامله را سره وکړي. خدای پاکه زمونږ مشکلات حل کړي. خدای د رحم کرم معامله را سره وکړي. موږ مایوسه مه کړي، خدای موږ نوا مکې، موږ بې اسرې مکې. او خدای د هغه لویې ورځې د هغه لویې شرمندګۍ نه مو ساتې چې په لویه ورځ باندې خدای ستا دربار کې مخامخ شو. که دا پرده دې رانه لر کړه چې دا موږ څومره غلطي کړي دي، څومره غلطای ګناهونه هم کړي دي، په شرمونو به وشرمېږو. او خاص کر دا کافران به راپورې وخاندي چې موږ خو کافر نو ته خو مسلمان وې، نو دا تا ولې داسې کړي دي. یا الله په شرمونو به وشرمېږو. خدای پاکه د شرم نه مو ساتې، د پردې صادر را باندې راخور کې. الله د رحم کرم معامله را سره وکړي. یا الله موږ د خپل قهر او د غضب نه وساتې. الله د عجزان فقیران سروالی بروالی ستا په دربار کې د عجزای فقیرای د مات کچکول غوندې لاسونه پورته کړي دي. یا الله زمونږ ګوره هېڅوک بغیر ستا نه نشته. قسم دی که څوک شته الله ته زمونږ هېڅوک نشته. موږ ډېر بې اسري یو، موږ ډېر بې نوا یو. او چې تا له درزونو نه به روري، نه به خوري، نه به موري، نه به یاري، نه به دوسي، یکې وادې به ستا مخې ته مخامخ کېږم. یا الله چې څه معامله به کېږي، څه حالات به وي، خدای که لا رانه ته خفم وي او لا رانه ته مرورم یې چې رانه مخ واړی چې زه روښه ته څه لرالې. تاسو راوړي دي، تاسو کړي دي. الله زما به څه حال وي. خدای د رحم کرم معامله را سره وکړي. خدای پاکه ما شرمنده او رسوا مه کړي. الله موږ ذلیله مه کړي، موږ مختورن مه کړي. د دنیا او د آخرت خیر او خوشحالی راله راکړي. د دنیا او د آخرت د ذلت او د رسوایۍ نه موږ وساتي. زموږ کل مشکلات حل کړي. خدای دا ټول چې دی جومات کې ناست دي، یا الله دا زما رونه دي،
الله ستا جزان پکیران بندگان دي د دې چې څه حاجتونه ضرورتونه دي الله د دې پاک میاشتې په خاطر باندې د دې پاک قرآن په خاطر باندې د دې پاک ختم په خاطر باندې رب العالمین د ټولو د شریعت موافق حاجتونه ضرورتونه د دنیا او د آخرت د خپلو خزانو غیب نه او د رحمت نه برابر کې د ټولو په جولو کې خیر واچي خدای زمونږ میندې خویندې زنانه سوره چې دي څومره سخته په دې روژه کې تیری د شپې پاسي او منغري ته ورږدي او ورسره مصلی چولې د رب تام یادوي نور له تیارې هم کوي او الله الله هم کوي رب العالمین د هغوی دغه ستړی او تکلیف قبول کړي خدای پاکه ته د هغوی د حیا پرده وساتې الله ذوالجلاله په خپلو کورونو کې پاک دامن او غفیف وساتې الله رب العزت دنیا او د آخرت خیر او خوشحالۍ ورته ورنصیب کړي الله زموږ د ټولو مشکلات حل کړي خدای زموږ د ټولو آخره خاتمه کامل ایمان سره کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.